مسلم لیگ نون پرون په لاهور کې یو مرکزی میټینګ کړی دی، یو مرکزی اجلاس کړی چې پاره کې نواز شریف عجیبه خبرې کړې دي. داسې خبرې کړي ته د حکومت د دی نه دی. پاره تفصیلا خبره کو، خو بل د بنو حواله سره هم الیمین ګنډاپور اکشن کې راغلی دی، بنو واقعي حواله سره پاره هم څه نوی اپډیټ سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شئ. ټول به د مسلم لیگ نون پرون چې کوم اجلاس شوی پاره خبره کو. مسلم لیگ نون په لاهور کې مرکزی اجلاس شوی دی. په دغه مرکزی اجلاس کې نواز شریف قیادت کې ټول مسلم لیگ نون رهنما شرکت کړی دی. وزیر اعلی پنجاب مریم نواز هم په دې کې شرکت کړی و. نواز شریف اجلاس کې ویلي دي چې ملک سره ښه سلوک نه کیږي، په سړک روان کس ته ویلي چې راشه موږ ته انصاف درکو. زه دا سوال کوم چې ملک سره دا ظلم کولو ضرورت څه دی؟ موږ IMF واپس لېږلی او بعد کې بیا چا راوستو هغه ټولې دنیا له پته ده. نو IMF چې تا مخکې واپس لېږلی نو بیا چې د ستا رور د 16 میاشتې حکومت په نګران سیټ اپ کې تیر کو، نګران سیټ اپ نه مخکې 16 میاشتې حکومت هغه تیر کو، نو هغه د IMF نه څومره قرضه ایستلې چېرته رور نه یې تپوس کړی که نه شهباز شریف نه؟ خیر بل مخکې واورئ. د بجلی بل څوک ادا کولی نشي، هر چا دپاره بجلی بل یو غټ مصیبت جوړ شوی دی. دې ځای کې د نواز شریف نه زه دا سوال کوم چې وروره د حکومت د ستا دی که نه دا د بلې پارټۍ ده چې ته داسې خبرې کوې چې د بجلی بل څوک نشي داخلولی او بجلی بل نه مصیبت جوړ دی، خو د ستا په حکومت کې جوړ دی، د ستا د رور په حکومت کې جوړ دی، د ستاسو سیټ اپ دی، د ستاسو سیټ اپ کې هر څه دومره ګران شوي دي. نو ته بیا څنګه په اجلاس کې دا خبره کوې چې د بجلی بل ګران دی او فلانی ګران دی او ملک ګراني راغلی ده او ملک په غلط طرف ته روان دی؟ نو خو ستا حکومت دی که نه، د مسلم لیگ نون حکومت ته، نو بیا ته څنګه دا خبرې کې؟ خو د حکومت چې کوم دی مطلب دې حواله سره نور چې څه ویلي دي دې کې په هغې باندې هم ډیټیل سره خبرې کوو. دی دا نواز شریف دا هم ویلي دي چې موږ په خپل دورې حکومت کې بجلی لوډ شیډینګ هم ختم کړی او ډالر ریټ مو هم راکم کړی و. ډالر زموږ په دورې حکومت کې د هغې قیمت دومره نو څومره چې اوس دی 2018 نه غریب تباه شو. 2018 نه پس چې کوم حکومت بیا راغو د عمران خان حکومت یادوي، نو بیا خو وروره رستا ورور 14 میاشتې حکومت وکړو، بیا ورپسې د نګران سیټ اپ راغو، هغې نه پس دا ستاسو د حکومت څومره ټایم وشو. نو تو ما هغه زاړه وی چې ما په دې کال کې، نو هغه کال کې معیشت کم ځای کې و، ډالر ریټ په خامخا کم و. خبل بنو واقعي حوالې سره الیمین ګنډاپور د واقعي شفاف انویسټیګیشن کولو دپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. مشهور اطلاعات بیرسټر سیف علي ویلي دي چې الیمین ګنډاپور په دې نوټس اخیستی دی او کمیشن به صاف او شفاف تحقیقات کوي او رپورټ په الیمین ګنډاپور اور KPK حکومت له پیش کوي او هغې نه پس په د هغه رپورټ مطابق سخت اکشن اخیستلی کیږي. جی اخر د KPK وزیر اعلی الیمین ګنډاپور ډېر زیات د بنو چې کوم خلک وایي ته ډېر زیات ګیلې مانې شکوې کولې چې تر اوسه پورې زموږ د حال پوښتنه چا نه ده کړې. KPK ته موږ باري اکثریت ورکړی و، KPK له موږ مینډیټ ورکړی و، سوري PTI ته په KPK کې موږ مینډیټ ورکړی و، هغه PTI زموږ پوښتنه ونه کړه. خو دې ځای کې اوس اخر دا بیان راغو چې یو کمیشن جوړ شوی دی، د کمیشن جوړولو اعلان کړی چې به انویسټیګیشن کوي او دې کیس کې ملوث خلکو له به سخت نه سخت سزا ورکول کیږي. جی په دې ویډیو کې دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی